ډیره محترمه او عزتمند مسلمانانو، د سورة کوثر وظیفه ډیره بهترینه وظیفه ده. د جمعې په ورځ خاص ده. د جمعې د ورځې ډیره بهترینه وظیفه ده. نو محترمو دا وظیفه تاسو وکئ او په دې طریقه کار انشاءالله وکئ. الله تعالی به سره ستاسو بندې بیړۍ روانې کړي. الله تعالی به سره ستاسو کاروبار روان کړي. رکاوټونه به الله تعالی ستاسو ختم کړي. بندشونه به الله تعالی ستاسو ختم کړي. د محبت معاملې به الله تعالی ستاسو په خیر سره سرته ورسوي. روزګار دې خرابي، روزګار به دې الله تعالی روان کړي. نافرمانه اولاد به دې الله تعالی په سمه لار باندې راولي محترمو. او داسې نور څونه قرضونه دي په تاسو، دنیوي پریشانۍ دي، اخروي دي، غټې دي، وړې دي محترمو، یا په چا باندې ستاسو قرضونه دي، یا په چا په تاسو قرضونه دي محترم، یا په کور کې برکت نشته، یا ښځې او سړي جنګ جګړې کوي. نو دا ټول دنیوي څونه چې تکالیف دي محترم مسلمانانو، د هغې دپاره نن دا وظیفه د جمعې په ورځ خاص تاسو وکئ. که زړه مو خوښې وي او که نه وي، الله تعالی به ستاسو حاجت انشاءالله پوره کوي په دې طریقه باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو عزتمندو او قدرمندو په دین مینو مسلمانانو، انشاءالله تاسو به ښه جوړ به. الله تعالی مو دغه شان خوشحاله ساته. الله تعالی د ټولو مسافرو تمام حاجتونه پوره کړي. محترمو یو خبره د لحاظ قابله واورئ. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې د ورځې محترمو ډیر زیات فضیلتونه راغلي. یو د جمعې شپې هم راغلي، د جمعې د ورځې هم راځي. د جمعې په ورځ کې داسې یو دوه وختونه دي محترمو چې په هغه کې فوراً الله جل شانه د انسان دعا قبلوي، وظیفه یې قبلوي، حاجت یې قبلوي. دا دوه وختونه خامخا تاسو واورئ. دا دوه وختونه مه مس کوئ. دا وختونه مختصر وختونه دي محترمو، لیکن دې کې د الله تعالی هغه رحمت خصوصي توګه باندې حاجتمندو ته هغه حاضر حاس وي. دعاګانو کولو والا ته حاضر حاس وي دغه رحمتونه. نو دغه وخت کې الله تعالی حاجتونه او دعاګانې دا پوره کوي محترمو. نو دغه دوه وختونه هم درته ښیمه چې کم دي، او زه تاسو ته د دې وظیفې طریقه هم ښیمه محترمو چې دا په کومه طریقه باندې تاسو کولی شئ. محترمو دا سورة الکوثر وظیفه چې ده دا به تاسو 3 ورځې کوئ. خو نن به د جمعې په ورځ وکئ، بیا به د هفتې په ورځ وکئ، او بیا به د پیر ګل په ورځ باندې وکئ انشاءالله. صحیح شوه. دا به تاسو 3 ورځې کوئ. څونه مرتبه به وایم محترمو دا تاسو ځان سره واورئ. محترمو دا به تاسو د جمعې په ورځ د ماسخوتن د مانځه نه پس کوئ. ماسخوتن مونځ مو وکړو نو تاسو به 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ، او بیا به 921 پیرې انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 921 کرته به د ماسخوتن د مانځه نه پس وي. 11 پیرې به وروسته درود شریف وي. د اتوار د خیالي په ورځ باندې بیا د ماسخوتن مانځه نه پس 922 پیرې دا سورة کوثر وظیفه وکړي. د ګل په ورځ د اتوار په ورځ ماسخوتن بیا به 930 پیرې وي. جمعې په ورځ 921، د خیالي په ورځ 922، او د اتوار په ورځ 930. دا به تاسو ووایئ مخکې وروسته به درود شریف وایئ. څه مقصد د فردي الله تعالی به حل کوي محترمو. او چې کوم ناممکنه مسله وي نه ختمیږي، د کور مسله ده، د هر څه مسله ده، تاسو وایئ چې دې ته الله تعالی وجود ورکړي. په دې 3 ورځو کې نو محترمو بیا روزانه 300 پیرې سورة کوثر وظیفه کوئ. هر وخت کې چې کوئ او کوشش وکړئ چې 10 کې وکړئ، خبرې پکې ونه کوئ چا سره. انشاءالله چې دا لږ ورځو کې به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي. او کوم چې 2 وختونه دي د جمعې د ورځې خاص محترمو، هغه یو حدیث مبارکو کې راځي، مفهوم یې داسې دی چې کله امام خطبې ته وخیږي او د دواړو خطبو منځ کې دا ناسته نه وي، دغه وخت کې الله تعالی دعاګانې فوراً قبلوي. یا محترمو د خطبې په وخت کې په زړه کې دعا غوښتل، دغه وخت کې دعاګانې قبلیږي. یا محترمو مسلمانانو انسان چې څنګه د جمعې د مونځ نه فارغه شي، فوراً دغه وخت کې دعا قبلیږي چې دعا وغواړي. بل دویم وخت چې دی هغه د مازدیګر مونځ نه واله تر ماسخوتن مونځه پورې دی. نو محترمو دغه وختونه نه ضایع کول پکار دي. دغه وختونه کې د سورة کوثر دا وظیفه په دې طریقې سره وکئ. خیر دی
په نورې طریقې تاسو له درځي په هغې طریقو باندې وکړئ، لیکن دا 3 وختونه چې د محترمو مسلمانانو دغه خامخا تاسو وکړئ. یو خبره یاد ساتئ محترمو، چې کله دا خطبه شروع شي نو زنانو ته به څنګه پته لګي، نو زنانو ته درخواست دی چې کله بیان ختم شي، بیان ختمېدو نه فس دا وظیفه شروع کړئ، سورة کوثر ده. نو دغه وخت کې به ستاسو انشاءالله چې 20 منټه هم دا وظیفه وکړه، 10 منټه، نو تاسو به هم دغه وخت کې راشئ، کوم وخت چې دا بهترین وخت دی. صحیح شوه. او نارینهو له خو پکار دي چې خامخا د وخته منځله ځي. صحیح شوه. چې وخته لاړ شئ نو د اوښ عمره ثواب به الله تعالی درکړي، چې څومره لیټ ځې نو د چرګې د انډې عمره صدقه دې وکړه، چېرته 13 روپۍ صدقه او چېرته 10 لکه او 15 لکه صدقه. محترمو د دنیا په 20 او 13 پسې منډې وهو، لیکن د آخرت دومره غټه سرمایه د اوښ صدقه کولو ثواب راته میلاویږي، بیا هم دا زما او ستاسو د لاس نه وتلی دي. اکثره موږ چې جمعه فوړوو نو کله چې زه خطبې ته وخېږم نو خلک را روان یو غرض ورځې ساز کړي، څوک اودسونه کوي، څوک سنت کوي. محترمو نو دا ناراستیا نه ده فکار، بلکې د الله تعالی په دین کې د یو بل نه مخکې کېدل فکار دي په هر اعتبار سره. محترمو دویم وخت چې دی د مازدیګر مونځ نه پس، نو دغه وخت کې 300 پیرې سورة کوثر دا وظیفه وکړئ، مازدیګر مونځ نه پس تر ماښام اذانونو نه لږ مخکې ختم کا، او دغه وخت کې بیا خاص د الله تعالی رحمتونه راورېږي. دغه وخت کې دعاګوش او داسې دعاګانې وکړه داسې محترمو چې تاسو چېرته مخکې نه وي کړي. بل خاص وختونو محترمو چې 3م نمبر دی هغه د تهجد وخت دی، چې تهجد وخت کې د الله تعالی جوش، د الله تعالی رحمت د دنیا اسمان له راځي، او الله تعالی یا د الله تعالی فرشتي اعلان کوي څوک حاجتمند شته، څوک قرضدار شته، څوک بیمار شته. دغه رنګې د الله تعالی د سیړه دغه کې نداګانې اوازونه کېږي. نو دغه وخت کې موږ د غفلت په خوب باندې ودی، نو چېرته بیا د انسان حاجت پوره کړي. محترمو چې څونه غټ کار یې هغومره غټې غټې اوښکې الله تعالی ته وبهیو، څونه غټ مشکل نو هومره غټې غټې جړاګانې وکړو، الله تعالی نه وغواړو. انشاءالله د الله تعالی به نه موږ امید سره دا وظیفه کوو، نو الله تعالی بیا موږ نا امیده کوي نه. که موږ امید سره او یقین سره وکړو نو الله تعالی به یقین سره راکوي، او نا امیده کوي به موږ نه. او که نه موږ په لهو لعب سره او په نجسه خولې سره او بیا غیر اودسه او دغه رنګه دهان سوچ سره مو نه کړه، محترمه بیا خبره خړیته ده. انشاءالله زم تاسو ته دعاګانې کوم، ځکه زه ستاسو یو مسلمان ورور یم او تاسو هم زما مسلمان وروڼه خویندې، نو لہذا مسلمان د مسلمان دپاره چې کله لاسونه پورته کي او دی په نوم دعا وغواړي نو الله تعالی یې دعاګانې قبلوي. انشاءالله زما نوم پایاز دی، الله د رضا دپاره ما ته دعا کوئ، او ستاسو چې څه نومونه دي انشاءالله زه به تاسو ته په هغې نومونو یا داسې به ویم چې الله څونه زما کتونکي دي، زما وظیفې کوونکي دي، الله هغوی له د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي، او الله د دنیا او د آخرت عذابونو تکلیفونو نه وساتي، او الله د زړه ټول مرادونه حاجتونه پوره کړي. نن به د جمعې په ورځ دا دعا زه تاسو له کوم انشاءالله، او هره جمعه به کوم او هر ټایم به کوم، تاسو هم ماله انشاءالله د الله د رضا دپاره کوئ. جزاک الله خیره فی الدارین.